سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر علی په خیر پښتونخوا ته سحر مو په خیر او ورځ مو نیکمرغه څنګه تاسو ټیپ ټاپ په مزې کې لیدونکو یو بل مزیدار اپیسوډ سره تاسو دا وخت مونږ ګورئ په هم پښتو ون باندې لیدونکو زمونږ نننی پروګرام کې تاسو ته بیلابیلې برخې لرو او د هر سره ریلیټډ ایشوز چې کوم دي هغه په دې پروګرام کې دي او زمونږ داسې میلمانه بدلته کې راځي چې د هغوی د خبرو نه موږ او تاسو د هغوی د تجربې نه د هغوی د زده کړې نه د هغوی د خبرو نه موږ او تاسو زده کړه کوو صحیح ده او لیدونکو تاسو هم کولی شئ چې موږ فالو کړئ زموږ چې کوم سوشل میډیا هینډلز دي هغه هم تاسو ښکاري خو تاسو موږ سره رابطه کولی شئ په واتساپ باندې یا د ایمیل د لارې د وخت زموږ ایمیل ایډرس contact@hampashtoone.tv چې دی هغه تاسو ته ښکاري د دې د لارې تاسو موږ ته ایمیل کولی شئ په واتساپ باندې تاسو موږ ته میسیجز رالیږلی شئ انشاءالله هغه به زه پروګرام کې شاملوم د دې نه علاوه ظاهره خبر چې د سوشل میډیا دور دی نو خلک چې دي هغه زیات اکټیو دي ډیر خلک چې دي نو هغه په فیسبوک باندې چې ډیر زوړ اپ دی نو ډیر خلک فیسبوک باندې دي ځینې خلک چې دي هغه اوس انسټاګرام چې دی هغه خوښوي نو تاسو کولی شئ چې زموږ انسټاګرام اکاونټ یا زموږ فیسبوک اکاونټ چې د هم پښتو ون دی هغه فالو کړئ زموږ ټویټر اکاونټ هم دی ځکه چې ډیر خلک چې دي هغه اوس ځان باخبره ساتل غواړي او لږ انټلیکچوال شخصیتونه چې دي هغه زیاتره بیا پرفر کوي په ټویټر باندې راتګ نو زموږ د هم پښتو ټویټر اکاونټ هم شته دی چې هلته کې تاسو ته به اپډیټس ملاویږي او د دې نه علاوه زموږ چې کوم د هم پښتو یوټیوب چینل دی او یوټیوب چینل چې په هغې باندې تاسو ته خوندورې هغه ډرامې چې تاسو په ټي وي باندې ګورئ په هم پښتو ون باندې هم که تاسو نه مس کېږي نو هغه موږ هلته هم اپلوډ کوو زموږ په خیر پښتونخوا چې کوم پروګرامز دي هغه هم هلته کې اپلوډ کېږي تاسو هغه کتی شئ او تاسو چې کله موږ ته کامنټ پرېږدئ په یوټیوب باندې نو هغه موږ وایو او زموږ کوم اپیسوډ هم چې تاسو ګورئ که نن چې کوم تاسو اپیسوډ وګورئ دې کې تاسو زما کپړې څنګه ولګېدې زموږ میلمانه څنګه وو یا تاسو څوک میلمانه غواړئ یا څه خبرې نو هغه هم تاسو موږ د یوټیوب چینل باندې چې کله پروګرام ګورئ نو کمنټ چې دی هغه پرېښودی شئ نو لیدونکو زه مې ورکوټې شاندمالم د مینه وروسته به راسره کېږو بیا به میلمانه ما سره او بیا به د خبرو او د انټرویو او د غپ شپ او د بنډار دا سلسله به د هغې سره شروع کړو نو ځکه تاسو ته ما وایي چې موږ غواړو سهار تاسو ته لږ انفارمیشن درکړو داسې میلمانه غواړو چې هغه ستاسو د صحت دپاره هم ښایي ستاسو د ژوند دپاره هم ښایي د هغې زده کړه د هغې تجربه چې کوم ده هغه موږ او تاسو ته څه ناڅه پوهه چې دی هغه خامخا راوبخي نو دماله واپس راسانه کېږو بریک ستړي مشئ ور بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ما وایي چې ستاسو د صحت سره ریلیټډ ټاپک شته دی موږ سره او هغه هم د زموږ سکین یا زموږ سرمن چې کومه زموږ سکین دی د دې سره ریلیټډ لیدونکو د سرمنې بېلابېلې بیماریانې دي ځینې خلکو ته ډېر زیاتې الرجیز کېږي ځینې خلکو ته رقم بیماریان دي چې هغه کېږي او هغې سره انسان ډېر زیات په تکلیف وي یو خو دا چې هغه په تکلیف ورسره بل دا چې د بدن کوم حصې ته چې هغه الرجي وشي یا هغه بیماري وشي نو هغه سکین ورسره خرابېږي او زموږ او ستاسو چې دی اولنی شي چې لکه د هر انسان خپل ځان خو هغه وایي چې زما سکین دي صفایي زما سکین دی کې د څه پرابلم نه یا د الرجي ورته نه یا کومې بیماري ورته نه همدغسې چې موږ وګورو نو د سکین دومره ډېر شي بیماریان دي رنګارنګ مسلې دي نو نن چې کوم مسله باندې موږ د ډرمټالوجي سره خبرې کوو ما سره پروګرام کې ناست ډاکټر عادل همایون صاحب جی ستړي مشئ وعلیکم السلام نو دوی سره به موږ خبرې کوو دا بیماري چې ما نومور زما چې دا څه شي دی خو چې کله ما د هغې پکچرز وښول او هغه وویلې چې اوکې دې ته موږ پښتو کې سرخباد وایو او دوی ورته خپل ژبه کې سوریسز او سوریسز دی ورته وایي نو دا سرخ باد یا سوریسز چې کوم دی ډاکټر صاحب دا لږ موږ ته ایکسپلین کړي چې دا څنګه د سرمنې یا د سکین کومه بیماري ده او دا څنګه وي سوریسز چې دی دا څنګه مونږ وروستو پروګرام کې هغه مټا کې بیماری ډسکس کړې وه هغه سپین مرض چې راځي وایي ښه هغه برګې او چې څنګه هغه د سرمنې خپل مرض دی د بدن کم امیون سیستم دی د هغې د وجې نه کېږي دا هم هغه شانتې دی وجه هم امیون سیستم دی هغې کې چې کله مسله راشي نو په سرمن باندې داسې دا غټ غټ سره چاپونه راځي دا اوبه نه کوي خشک شانتې سره شانتې چاپونه راځي او
شروع کې داسې سوروالی کوي بیا رو پرو داسې بره نه دا سپین شانتې شي بورم کوي او چې ویګري خلک ځکه خارخ هم کوي نو بیا چې داسې دا سپین پوستکی ترې لرې کړي نو هغې لاندې بیا وینه هم روځي خو دا اوبه نه کوي صرف دا ده چې غټ غټ سپوڼي راځي لکه سره وچ او خارخ کوي او کافي ایریا باندې راځي بدن باندې نو دا چې دی د بدن خپل ایمیون سیستم طرف نه دی لکه دا څه بهر نه لګېدو بیماري نه ده بهر نه نه لګي دا خپل بدن دننه طرف نه ده دا بیماري کومو خلکو ته زیاته کیدی شي یو خو دی چې د چا فیملی کې وي یا نیکونو ته مور پلار ته ترونو ته چاته یو دوه خلکو ته وي نو فیملی کې هم دا راتلی شي بل دا فیملی سره ریلیټډ نه دی چاته هم کیدی شي ځکه چې دا خو د بدن دننه طرف نه یو مسله ده دا چاته هم کیدی شي د ایمیون سیستم طرف نه دا مسله دا چاته هم کیدی شي کم یو ایج کې هم کیدی شي ماشومتوب کې کیدی شي ځوانۍ کې کیدی شي بوډاتوب کې کیدی شي دا څه ټایم هم کیدی شي د دې څه پته نه لري تاسو بیا ایمیون سیستم څنګه ایمیون سیستم د سوي کمزوري وي یا څه شي وي یا غلطه کیسه هارمونز امبالانس شي یا څه شي نه کمزوري نه بس دا چې د بدن خپل ایمیون سیستم د بدن دویمې حصې ته نقصان ورکول شروع کی ان شارټ لکه داسې چې په یو لویدي کې نو هغه هم د بدن خپل یو حصہ بل حصې ته نقصان ورکول شروع کی مونږ ورته لیمفوسایټس وایو یا ټي لیمفوسایټس هغې کې دننه څه مسله وشي یا د دې نور څه ټریګرز دي چې هغه د سرمن یو خاص ته کې چې د مسله وکړي او زیاته ډبله سرمن جوړېدل شروع شي نو هغې کې بیا دا کم دا سوریاسیس دی هغه زیونه چې دی دا سرمنه ډیره ډبله شي سره شي بره نه سپین شانتې پوستکی هم شروع کی لکه ایکسټرا سرمن جوړېدل شروع شي او هغه خو بیا چې وګورئ تاسو چې هغه بیا وینه هم کوي وینه کوي هغه دغه وي او ډاکټر صاحب تاسو دا وایي چې دا د بدن هر ځای کې دي چې لاس کې خپه کې خېټه باندې ملا باندې سر کې مخ باندې کېږي فیس باندې ډیر کم مریضان ته کېدیم شي لکه زیات خلکو ته چې راځي نو دا په بدن راځي یا سر کې راځي ډیر لږ کیسز کې وي چې په مخ باندې راشي ډاکټر صاحب دا ته چې مثلا چاته دا په لاس باندې شوی دی یا په خپه باندې شوی دی نو دا پھیلاویږي خوريږي د هر چا پیټرن جدا دی لکه داسې کسان هم شته چې هغې ته به ټول عمر د سر کې به ورته راځي نور بدن ته نه راځي ډېر خلک وي صرف د جوړونو باندې یا دا ګوډې چې دي دلته جوړونه چې دي په دې باندې راځي هر ځل ته چې ټیک شي چې واپس راځي عمدي ژوندو کې پرې راځي نو هغه سر ته یا نور ژوندو ته نه خورېږي بعضې خلکو ته صرف نوکانو کې راشي هغې ته مونږ نیل او د دې د نوک نه لاندې نوکان خراب شي نو ټول بدني ټیکي سرم ټیکوي سرمن نور نوکانی صرف سوریاسیس دا ټیک لاندې راشي لکه صرف نوکانو ته دا سوریاسیس کېدی شي بعضې پیشنټس وي چې هغې ته ټول بدن کې راشي لکه هم سر کې راځي هم بدن باندې هم نوکانو باندې هم په لاسونو تلی هم د خپو تلی د هغې یو ځای هم نه بچ بیا نو مختلف پیشنټ باندې مختلف شکل کې راځي بعضې باندې هسې ټاکي راځي بعضې باندې پورا سرمن باندې غټې غټې نقشې پې داسې جوړېږي نو هر چا باندې دا مختلف راځي صحیح ده ډاکټر صاحب دا راته وایي چې لکه اوس تاسو ویل چې ځینو خلکو د یو کس باندې وي د هغه باډۍ نه بیا موف کېږي بل د ځینو خلکو نه کېږي صحیح ده یعنې نه خورېږي خو دا ته چې دا بیماري د یو نه بل ته لګي دا بیماري چې دی دا د انسان خپله بیماري ده که دا یو کس دا بیماري ده نو دغه لاس سره د چا بل ولګيږي یا دغه کپڑے سره د چا لاس ولګيږي یا دغه شنو دا ټرانسفر کیږي هغه په کوم ځای کې ود کیږي هغه بیٹ کې هغه صادر څوک بل څوک پزان راوچی نو هغه ته ټرانسفر کیږي نه سوریاسي بیماری چې دی یو بل ته نه لګي دا مونږه دا د برګي غونډه ده مریضانو ته مونږ وایو دا خپلوانو ته وایو چې یو خو مریض ته مسله ده نه ټیک کېدو والا ورته ځکه وایم چې ژوند کې دا بار راځي لکه چې علاج وکړي صفا شي ټوله سرمنه دومره علاج خو شته چې علاج وکړي دا سرمن ټوله صفا شي یو ځای هم پکې داسې مونږ پیشنټس کتلي چې 100% سرمن ټیک شي خو واپس راځي خامخا نو ځکه ورته داسې وایو چې یاره پیشنټس ته یا د هغې خپلوانو ته چې
اسیم هغه کس چې هغه ډیپریشن ته لاړ شي چې زما دا بیماری ولې نه ټیک کیږي ځکه ډیر زیات ډاکټرانو ډیر زیات علاجونه کړي او دا شی پې واپس راځي نو یو خو هغې اسیم ډیپریشن کې وي بیا چې کور والا یا خپلوان یا ملګري یا پیژنګلو خلک هغې ته هم نی پته نو هغې وایي چې ګنې دا بیماري لګي نو هغې ته لرې کیږي نو هغې سره هغه انسان نورم پریشانه شي نو دې کې څه پریشانه کېدو خبره نشته دا یو بل ته نه لګي دا هم د انسان هغه خپل چاته چې دا د هغه خپل مرض دا یو بل ته نه ټرانسفر کیږي تاسو خبرو کې چې لکه هغې ډېرو ډاکټرانو ته ملاړ شي تاسو څه وایي چې لکه کوم قسمه ډاکټر له تل پکار دي او کله چې تاسو دې داسې بیمارانو له تاسو دوایي ورکوئ نو تاسو د ایمیون دپاره هم څه دوایانې ورکوئ که نه صرف دې باندې څه ټیوب میوب ورکوئ چې هغه په دې باندې لګوي دا په بیماری باندې ده چې څونه حد پورې راغلی ده که ډېر یو څو واړه زیونو باندې نو آینټمنټس یا کریمز یا لوشنز باندې هم هغه ټیک شي چې بیا فل باډي وي او نه ټیک کیږي آینټمنټس باندې نو خامخا بیا ولا د ټیبلټس فارم یا انجیکټیبل فارم میډیسن هم ورکول ما ځکه د پوښتنه چې تاسو وی چې دا اکثر د ایمیون مسلې وي نو ما چې بیا به تاسو د دوایانې ورکوي څه ګولۍ مولۍ به هغې دپاره خوري نو او چې کم مریضان ریسپانس نه ورکوي صرف لوشن ته کریم ته نو هغې ته بیا مونږ دوایانې ورکوو بیا هغې سره هغې ټیک کیږي صحیح ده ښه دا راته وایي چې کوم د دې علاج دی دا څونه ایکسپینسیو دی او خلک عام خلک افورډ کولی شي که چاته دا بیماري د دې علاج دونه ایکسپینسیو نه دی لکه مریضان چې راشي هغې د دې کومه دوی ده هغه دونه ګرانه نه ده هغه هغې په آرام افورډ کولی شي او څه دوی شته پکې هغه اله استعمالو چې یو مریض دی هغه 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې دا نور ارزانه دوی کوي او اثر پرې نه شي نو بیا پکې یو قسم دوه شته چې هغه ګرانې دي خو هغه هم افورډیبل دي چې هغه کمې ګرانې هم دي هغې ته بیا هغې ته مونږ سویچ کړو نو هغې ته بیا هغه ریسپانس ورکوي ډاکټر صاحب مونږ مخکې هم په خپل پروګرام کې خبرې کړې دي چې زمونږ د سوسایټۍ چې د یو مشکل دا دی یو پرابلم دا دی چې مونږ هله ډاکټر ته ورځو چې یو بیماري مونږ کې ښځې جوړ کړي صحیح ده کله چې تاسو وسوي که نه مونږ هغې ته ګورو چې کله کله دا بیماري بس یو کریم باندې یا یو ټیوب باندې چې کوم دی هغه ورکو هغه جوړ شي ځکه چې کم وي خو مونږ خو کومه بیماري نه ګڼو که نه مونږ خو چې ښه هغه بیماري ځان ځای کې زموږ په بدن کې نو هغې نه پس ډاکټر ته ځو نو اوس تاسو راته وایي چې دا قسمه بیماري چې کوم ده د سرخ باد چې ورته مونږ پښتو کې وایو نو دا چې انسان ته وشي نو څونه ټایم په هغې تېر شوي د هغې علاج اسانه دی او څونه ټایم پې دی چې بیا د هغې علاج کول به ټایم هم ډېره لي صحیح ده او هغه به لږ ایکسپنسیو وي سټارټ کې چې راشي سټارټ کې علاج وشي نو ښه او ما هغه ودین 1 منت هغه ټیک شي دې کې څه علاجونه لکه دا سټیرویډ انجیکشنز دي چې شروع کې دا راشي نو بعضې ډاکټران یا نه پوهېږي یا دا مریضان داسې ځي ته لاړ شي چې هغې د دې ایکسپرټ ني نو هغې ورته سټیرویډ انجیکشنز وکړي نو هغې سره هغې एकदम ټیک خو شي خو چې نیکسټ ټایم دا بیماري راځي هغه په ټول بدن راځي هغه دې ته نی پته نو د دې علاج چې دی صرف د دې خپل ماهر ډاکټر نه د سکین سپیشلیسټ نه کول پکار دی چې هغې ولا داسې میډیسن ورکړي چې دا ټیک خو دا تېره چې دا بیماري چاته هغه بیا راځي دې باندې دا بار بار اټیک کیږي ځکه چې سټرس سره هم تعلق شته چې کوم ایمیون سیستم سره چې کومه بیماري تړلې شوې ده نو هغه بیا سټرس سره هم تړلې شوې ده سټرس انسان واخلي نو خامخا خپل دننه پرته بیماری پې راښکاره کیږي تاسو ځینې پوښتنې زه دې دپاره کوم چې خلک پوه شي چې یاره زه کوم ډاکټر ته لاړ شم څنګه ډاکټر ته تاسو ډېر ښه خبر وکړه چې اکثرا زموږ خلک وایي ډاکټر ته لاړم او بس دوی رالاړه که اوس بس داسې ټیک شوم صحیح ده نو دا هغه ډاکټرز چې هغې اسټراید انجکشن دوی ته ولګي نو دغه بیماري که بیا په دویم ځل راځي دی لکه یو پیسه خو هغه ټول باډي کې ټول باډي باندې راځي ټوله باډي باندې راځي نه به لږ زیات به دا تکلیف وي ښه د دې سرخ پات چې کوم داغونه دي دا پاتې کېږي بیا باډي باندې که نه دا بیا وخت سره ختمېږي نه دا چې صفا شي دا څه داغ نه پاتې کوي او د دې څه سکار نه جوړېږي څه خړ داغ خاص نه پاتې کېږي دا چې صفا شي نو د دې داغ نه پاتې کېږي او ډېر پیشنټس خو داسې وي چې یو ځل صحیح علاج وکړي
15 کاله 10 کاله پې واپس نه راځي زه اوس خو چې دې هغه خبرې علاج یې صحیح راتلم کړی وي. ها زه هم دې خبرې راتلم چې تاسو که دا بیماري مکمل خو نه ټیکېږي خو اوس تر دوایانو سره څه ټایم دپاره ختمه شي بیا دوباره تاسو ویلي چې د امیون سره چې کوم بیماریانې تعلق لري هغه بیا راتلی شي. نو ما دغه تپوس کو چې هسې منیمم څونه ټایم پس بیا راتلی شي دا بیماري. بعضې خلکو باندې چې علاج څنګه ختم شي ښه ټیک ټاک شي چې هغې خپل میډیسن ډاکټر ورته ووایي چې میډیسن بس اوس نور مه خوره سرمن صفا شوه هر څه ټیک دي نو میاشت پس لا میاشت نی تیره 2 میاشتې نی تیره چې بیا راشي چې بیا سره سره ټاکي شروع شوي دي. بعضې داسې چې هغې ما څنګه وویل چې 2 کاله پې ني 3 کاله ني 15 کاله ني ډېر کم خلک یایي ته 10 کاله پس هم دوباره نه ریپیټ کېږي خو راځي بیا هم. ډاکټر صاحب دې سره صفایي څومره تعلق لري؟ دې کې صفایي څومره زیاته ضروري ده او دې کې کومو خبرو ته پکار ده چې پام وشي هلکه اوایډ شي؟ سوریاسیس هسې خو هم لکه دا داسې بیماري نه چې دا جراثیم د وجې شوې ده او چې چاته شوي نو هغې ته سیکنډري انفیکشن پکې کیدی شي مطلب یو ځای هسې بیمار دی یو سرمن هغې کې څه بیکټیریا وایرس یا فنګس راشي نو هغې ته پکې 2 یا 3 یا 4 بیماري کیدی شي. نو د دې دا چې کم زخمونه یا دا کم دا چاپونه دي د دې د صفایي خیال خو به ساتي چې کم از کم بهر نه پکې 2 یا 3 مرضونه لري. او ځکه ځینې بیماریان داسې چې هغه ډاکټر کله وایي چې دې باندې مرهم لګوي نو اول به تاسو بس صفا کوي. ځینې خلک دي چې خو خیر هسې نارمل دي څه بیماري نه لري نو هغوی خودم پوهېږم چې قسم یې کړي کسې کړي چې په 3-4 ورځو یا په 5 ورځو کې یو ځل لامبي یا هفته کې یو ځل لامبي او بیا چې دا بیماري نو خلکو ته ما دغه دا و چې لکه لامبا او صفایي هغې دپاره څومره زیات ضروري ځکه چې ستا باډي څنګه چې دا تاسو وایي چې دا په ملا کې هم کېدی دا په خېټه کې هم کېدی شي دا په لاس کې کېدی شي دا په خپه کې داسې ګوډو کې کېږي نو دا خو نو دې صفایي څومره ځکه که ځینې خلک دي هغه صفایي نه کوي یعنی خپل باډي صفایي خیال نه ساتي او صرف کریمونه پې مږي نو هغه آی ډونټ تھنک سو چې دونه زیات اثر به کوي که به نه کوي. سوریاسیس علاج چې مونږ څونه سکین سپیشلیست مونږ مریضانو ته ورکوو نو هغې کې مونږ ورسره خامخا سوپ یا صابون شیمپو خامخا ورته لیکو ځکه هغې هم پکې خپل کردار وي. د دې سوریاسیس دپاره خپل سوپس دي بیا خپل صابون دي او شیمپو هم لري که د چا په سر کې چې چا سر کې هغې دپاره خپل شیمپو یو خدای چې هغې سره دا پوستکی زر واوړي او بل دا چې صفایي پکې هم وشي نو دا خو مسټ کوي ورسره که هغه ستاسو خبره چې څوک هسې نارمل روټین کې صفایي خیال ساتي نه ساتي خو دې کې پکار علاج کې ورته مونږ خامخا لیکو چې په دې صابون دا وختي ډېره ښه خبره وکړه دا په دې بیمارۍ کې دوی ته انفیکشن وشي نو بیا ورس وي هغه بیا به 2-3 علاجه په یو ځای کوي دوی به زیاته خوري انفیکشن دپاره به بیله دوی خوري او سوریاسیس د خپل مرض دپاره به بیله دوی خوري نو بیا ګرانه شي ورته. دې کې ځینې خوراکونه خو داسې نه دي ځکه زموږ بیا زه دا خبره کوم چې دې کې د پرهیز څه دغه شته دي چې لږه ډاکټر وایي یاره تا ته دا بیماري د سوریاسیس نو ته به دا نه خورې یا به مرچ ډېر نه خورې یا به تریو شیز نه خورې یا مساله ډېره نه خورې. نه سوریاسیس کې داسې څه خاص یا پیبنس کې یا ډیری پروډکټس چې کوم دی هغه به نه خورئ داسې خبره نشته دی؟ نه د دې خوراک سره څه تعلق نشته ځکه چې دا خو څنګه شروع کې ما ویل چې امیون سیسټم سره ریلیټډ یو مرض دی نو د دې څه خوراک سره تعلق نشته. بعضې خلک وایي پکې مختلف خوراکونه ځان باندې په خپله بند کړي نو ځان الټه کمزوری کړي نو هغه ځان نه پرهیزونه نه دي کول پکار. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ډیره مهمه بیماری زمونږ او دا داسې عامه بیماری ده دا څومره دا زیاتره خلکو ته کېږي ډیره کامن بیماری ده په سکین ډیزیزز کې او په پوره دنیا کې دا ډیرو خلکو ده نو د دې خو خاص یو ورځ هم سیلیبریټ کیږي سوریاسیس ډے ورته وي او وی بیا ماته چې بیا موږ هم سیلیبریټ کوو. صحیح ده صحیح ده او داسې کېږي چې یو چاته شوي او هغه زر علاج وکړي بیا هغه ټول عمر دپاره ختم شي؟ ټول عمر دپاره خو نه خو ډېر کلونو دپاره ختمېدی شي. صحیح ده. تھینک یو سو مچ ډاکټر صاحب چې تاسو راځئ ډېره زیاته مننه. ډاکټر عادل همایون تاسو ته ویل چې سرخباد یا دا بیماری چې ده دې کې پرهیز نه دی پکار دی کې صفایي خیال ساتل پکار دی کې صحیح ډاکټر نه علاج کول پکار دی. صحیح ده دا بیماری د یو نه بل ته نه لګي او همدې سره یې ورکوړې شان د معلم د مینې وروسته راسانه کېږو په خیر پښتونخوا سره.
ستړي مشي یو وارې بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو د پروګرام شروع کې ما تاسو ته ویلي ځان د میلمانه به هم راځي چې هغه به ستاسو د صحت دپاره تاسو ته ښې مشورې درکړي او هغه کومې بیماریانې چې وي د هغې علاج به تاسو ته وښیي خو داسې میلمانه به هم وي چې د هغې د ژوند د هغې زده کړې نه به موږ او تاسو زده کړه کوو موږ به د هغې د تجربو نه زده کړه کوو د هغې سره پیژنګلو کوو او د هغې پیژنګلو زموږ او ستاسو دپاره ځکه ضروري ده ځکه چې موږ همیشه دا خبره کوو چې تعلیم ډېر ضروري دی یو ملک یو ټولنه یو سوسایټي هره پرمختګ کولی شي دنیا سره اوږه په اوږه تللی شي چې هغې په ایجوکیشن کې ښه وي صحیح ده او موږ اکثره نه ګورو او دا یو حقیقت هم دی چې زموږ ډېرې سیمې داسې دي چې هغه د تعلیم نه ډېرې زیاتې وروستو پاتې دي یا ډېرې ځایونو کې تعلیم داسې نشته دی خو بیا هم تعلیم حوالې سره تړلي هغه میلمانه خامخا راغواړو چې موږ او تاسو موټیویټ اوسېږو چې داسې شخصیتونه او داسې د تعلیم سره پوهه خلک چې کوم دي هغه هم زموږ د سوسایټۍ برخه ده او نن که سبا انشاءالله وطن کې به تعلیم تر لرې لرې پورې تر هر ځای پورې ورسیږي ما سره اسوسییټ پروفیسر ډاکټر ملک بادشاه پروګرام کې ناست دي جی ستړي مشئ تھینک یو شکریہ اول خو ډېره زیاته مننه چې تاسو رالی او اوس لږ راځم د شروع نه د سوات سیمې ښه ستاسو تعلق دی او سبق تاسو په ریاض کې ویلی دی سعودي کې دا راته لږ وایي څنګه اصل کې زه چې وړوکی وم نو مونږ سعودي ته والد صاحب سره لاړو ما د والد صاحب الکترونیک انجینر هلته خپل ورکشاپ و نو بیا پاکستان ایمبیسي سکول ریاض نه ما تقریبا شپږمه پورې هلته بیا سبق ویلو بیا نور سوات ته راغلم سکول او بیا کالج مې سوات نو نو ریاض کې د لږ مونږ ته لږ وایي هلته به ټول سبق عربي کې به نو نه پاکستان ایمبیسي سکول چې نو دا چونکې د پاکستان فیډرل ګورنمنټ چې کوم سلیبس ته هم دغه او په دې کې زیاتر پښتانه پنجاب والا ټول لکه د پاکستان کوم پاکستان نه ته میشت ول اغي ماشومان ولته بالکل عربي په کې یو مضمون و خو لکه څنګه چې دلته زی مضمون پڑھواله کیږي صحیح ده نو بیا چې دلته رااله نو بیا په تاسو سکول کې څه پرابلم نه و چې تاسو اډمیشن هغه ځکه چې هغه تاسو چې مغه سلیبس کوم چې دلته سکولز کې خې کا څنګه بالکل خو لکه لګ ډیر هغه ماحول بدلو بالکل اجي دا زموږ صحیح نو لګ مونږ ته لګ دا غزي د سکول سیستم راته خو چې 6 پورې تاسو سکول وی دا آلته کې چې کوم سکولز دي دا غي څنګه رولز وي ماشومانو کلاس رومز راته لګوي چې زمونږ غینه لګ چینج وي دا غي میتھډ څه چینج د سبق خوولو زما خو خیر په هغه ټیم کې لکه څنګه چې اسلام آباد سکولز کې او په سوات په سکولونو کې فرق وي نو په ټیم کې سوات نه چې راغلم لاړم یو دم زما د پر یو بالکل یو نوې شفت بالکل او بیا دلته کې خو ټیچرانو به قاریدل او د کېدل ولته زموږ ټول فیمیل سټاف په د کلاس 3 پورې او هغه به دومره مینا او دغه سره دغه کول چې لکه بالکل لکه هغه بالکل هغه زه نالایق ترین سټوډنټ هم دلته کې په کلیج په کېجی کې وم او بیا دلته کې شکر د ډېر په قابلیت کې راتله ډېر نه هلته څه مطلب نور ټول نالایق که څنګه که څنګه که نه هلته کې هغه ټیچرز دومره خو چې ستا سبق سره هغه مینه او دغه نور هم زیات او بالکل لکه هغه سړي ته پته ولګي زمانه ستمه ساتي لکه دلته کې پتا ته چې ته نالایق یې هلته کې بس تا نه یو تمه ساتي که ته نالایق مې خو زموږ د تمه ده چې ته مخکې ځې اخر بیا څومره ښایسته لګه یو نو لکه دا چې موږ کله ماشوم ته وایي چې ته خو نشي ویلی ته نالایق نه هغه ډیموټیویټ شي نو هغه بیا هغه کوشش هم پرېږدي چې یاره بس ما ته خو استاد یا ټیچر وویله چې زه خو نالایق یم زما خو اړو څه کېدی نه شي نو هغه ډیموټیویټ شي سبق نه وایي او دا ډېره ښکلې خبره چې تاسو وایي چې لکه هغې ماشومان ته 3 کلاسې پورته وي چې هغه ټیچر چې دي هغه دومره زیاته مینه ماشوم سره کوي یو خو د ماشوم سکول سره مینه پیدا شي ځکه دا ایج داسې چې هغې سهار وختي پاسه بیګ راله هوم ورک وه نی د ماشوم خوښ که نه نو هغه مینه پیدا کېدل او بیا د ټیچرز هغه مینه توجه او هغه پازیټیویټي ماشوم دې ته ستایي چې لکه هغه بیا سکول ته لاړ شي سبق وي مخکې لاړ شي او ډېر خبرو کې ډېر ښایسته یو میسج تاسو زموږ لیدونکو ته او خاص کر زموږ کوم ټیچر توقع چې کوم د هغې له ورکړي چې د ماشوم خپل هغه د سکول سره د هغې مینه څنګه جوړه شي او پیدا شي بیا تاسو رالی واپس سوات ته بالکل تاسو دا زبردسته خبره وکړه چې د تعلیم سره یا د سکول سره دومره مینه شي اتوار په ورځ د سهار دلته په جمعرات جمعه چوټي وه زه به ډېر سخت خفه وم جمعرات جمعې په ورځ سکول ته چې سکول ته تللی او دلته کې خو مونږ چټي ته انتظار کوو او چې چټي به کله چې لاړ نه شو چې استاد ونه ګورو چې سکول ونه ګورو کنه او نه دا ډیره ښایسته خبره او دغه تاسو چې دا یو سبق دی زموږ ایون په کور کې چې ماشوم ښکلې روټۍ خوري ځان ګنده نه کړي چې په کار موږ اپریشیټ کوو په ځای د دې چې کله ځان ګنده کړي ورته کار شو
ډیره ښکلې خبره یعنی اپریسیشن دومره ضروری دی کنه بالکل نه ما اوس تاسو د انټراکشن مخکې ما ځکه وی چې تاسو غوښنه میلمانه موږ څه کراولو چې دا موږ ته پته ده چې زموږ په ملک کې زموږ په سیمو کې د تعلیم کمی د غوستاسو غوښنه شخصیتونه چې هغه د کې پی سره تعلق لري هغه راغلي دي هغه په ایجوکیشن سایډ کې ځان لپاره یو ځای جوړ کړی دی او هغه دغه ایجوکیشن نور خلکو ته ترانسفر کینو لکه دا ډیره لوی خبره ده ځکه چې اکثرا د پښتنو باره کې دا ویل کیږي چې دا خو ټیرریست او دا چې دی جګړې کوي یا دا کوي دا کې خو ستاسو غوندې پرسنالټیز چې کوم دي هغه په دې سوسایټي کې دي نو هغه د پښتنو یو ښایسته او روند تصویر چې کوم دی روښانه تصویر چې کوم دی هغه نړۍ ته وړاندې کوي ښه نو بیا سکول کالج تاسو هم سوات نه ویله او سکول کالج سوات پبلک سکول قاعده اعظم پبلک سکول او بیا سوات روبیکان سکول اوس چې کوم ځای کې چې سوات کیډټ کالج جوړ شوی دی جی جی دغه ځای کې مخکې سوات روبیکان سکول صحیح تاسو ورونه خویندې منګه اته رونه خویندې سلور مې خویندې درې میرونه دي زما سره سلور رونه یو ښه ډېر ښه نو د ټولو ایجوکیشن سره مینه ده که نه صرف تاسو تاسو ته پته زموږ سوسایټي کې نه پی ایچ ډي لیول پورې خو واحد زه پکې تللی یم بس دا د خدای پاک انسان ته یو لاره کولاوي یا یو دغه طرف ته بیایي او که دا رسوي د استادانو هغه مینه شفقت چې دا هغه وخت نه ستاسو زړه کې د سبق سره مینه او دغه زیاته شوې دی نو هغه تر اوسه پورې دی په دې کې بالکل دا رول شته دی بالکل شته دی پکې ځکه چې که چېرته کې زه بیا لایق سټوډنټ نه جوړ شوی نو مخکې به تللی هم نه وم او د هر انسان په هر یو شیز تاسو چې واړه خبرې وي چې هغه د انسان ژوند بدلوي نو دغه بعضې نه انټینشنلی یا ان انټینشنلی دا رول ډیفینټلی شته دی صحیح ده ښه صحیح ده لږ موږ ته د بایو ټیکنالوژي باره کې ووایي که نه چې دا څه دی او بیا دا ستاسو څه شی دی چې دونه تاسو اټریکټ کړي چې تاسو بیا مخکې ټول تعلیم ایون پی ایچ ډي ایم فل تاسو هم په دې کې وکړل اصل کې بایو ټیکنالوژي چې کوم ده دا د هغې کله چې موږ ژوندي شیزونه استعمالوو د انسان د فایدې دپاره دې ته بایو ټیکنالوژي وایي هغې کې بیا بوټي هم راځي زناور هم راځي د انسانانو هم راځي لکه دننه چې دا ته سټډي کې چې څنګه چې مرضونه شو دا دوايانې شوې د دغه ایستل دا ټول د بایو ټیکنالوژي یو کې راځي نو د هغې چې کوم ځای کې هم چې اپلیکیشن وي د بایولوژي دې ته بایو ټیکنالوژي وي بیا پکې یو بل فیلډ دی چې د جراثیم په باره کې نو زما په خپله چې د بیچلرز خو جنرال وي په هغې کې بوټي زناور او انسانان او جراثیم دا ټول پکې راځي بیا مخکې زما ورو دلته کې قاعده اعظم یونیورسټي کې زه سټوډنټ وم فل نو بیا مایکروبیولوژي سره زما رجحان سیوا شو بیا خاص کر هغه جراثیم کم چې په ماحول کې مثبت اثر وي جراثیم دوه قسمه وي او یو نقصان دی یو چې هغه یو زموږ لپاره بالکل فایده ناک وي او د هغې نه بغیر موږ ژوند هم نشي تیرولی زموږ په جسم کې دومره جراثیم لګیا وي ښه دغه ستا په نظام هضم کې دغه شانتې تاره مختلف پروډکټس درکوي لکه موږ چې د ماسته جوړو نه پې خراب شي که نه موږ نه یو پې خراب شي خو لکه موږ ورته دا فرمنټیشن چې ورته وایي په دغه کې لکه مطلب جراثیم یو بل څه ته جوړ کړي نو دغه شان دا وړه چې موږ خمبیره وړه چې ورته وایو دا خمیر دا هم جراثیم دي نو زما په خپله په دغه ښه جراثیم باندې کار یا اچار چې موږ جوړوو بالکل اچار که نه بالکل اچار دی داسې د نور فوډ پروسیسینګ فوډ چې مختلف قسمه لکه چې موږ خوراک دغه دپاره دې ته موږ ګوډ جراثیم ویلی شو او ګوډ جراثیم بالکل ښه صحیح ده نو دا بیا ستاسو لپاره ډېر انټرسټینګ و چې دې کې تاسو مخکې بیا لاړئ مخکې تاسو لاړئ صحیح ده دا راته وایي د دې سټډي چې تاسو وکړله که نه او د هغې مخکې زموږ نور خلک څومره دې کې راځي چې هغه د بایو ټیکنالوژي کې انټرسټډ دي هغه وایي او کوم خلک چې دا وایي نو هغه کوم فیلډ ته تللی شي خامہ چې تاسو وی په دې کې چونکې دا ډېر براډ دغه دی په دې کې اګریکلچر ته تشي دا ریولوشنري اګریکلچر چې وي بیا خاص کر مونږ لکه هر انسان هر یو خلیه چې کومه ده په دې کې خدای پاک میسج خو دی چې د ټول جسم د لپاره میسج پکې لکه د دې ګوتې نه چې کوم دی خوله جوړېدی شي ځکه چې په دې کې هغه انفارمیشن موجود دي معلومات پکې موجود دي نو دا دغه والی چې نو د یو نه دا انفارمیشن راوخلي بل ته دغه کې لکه مثال په طور یو ځای کې د اوبو کمی هغه بوټي پکې لویدی شي خو په هغه ځای کې غنم نشي کېدی نو دی د اوبو کمی کې چې کوم معلومات دي چې لکه دا بوټی به څنګه ریسپانس کوي دغه معلومات راغستی شي په غنمو کې اچولی شي او هغه بیا په لږو اوبو کې هم پایدی شي ښه نو دې کې ستاسو خپل سپیشالټي چې کومه ده هغه زما خو خیر دې طرف ته زما خو په جراثیمو باندې ده
ها مونږ جراثیم استعمالو لکه تاسو ته پته نن سبا د انرژي شارټیج دی صحیح ده نو د پېټرول په ځای باندې ایتانول استعمالېدای شي د ډیزل په ځای باندې بای ډیزل استعمالېدای شي د نیچرل ګیس په ځای باندې سوی ګیس چې ورته موږ د هغې په ځای باندې بای ګیس استعمالېدای شي نو زما په بای انرژي سایډ باندې خاص کر دا درې چې ما ذکر کو په دې باندې زما کار روان دی زموږ په لیبارټري صحیح او بیا تاسو خپل پی ایچ ډي د سویډن نه وکړله او جی بالکل صحیح ده دا ولې او دغه د سویډن ایکسپیرینس موږ سره شیر کړئ سویډن چونکې دا ما تاسو شاید ذکر ونه کو چې دا د پاکستان کم هایر ایجوکیشن کمیشن فنډډ سکالرشپ و هغه ته موږ اپلای وکړو په هغې کې مختلف کنټریز بیا سویډن چونکې ټیکنالوژي وایز هم ښه دی او په بای ټیکنالوژي کې په انوویشن کې ډېر مخکې دی نو هغه بیا موږ سلیکټ کړو خو شکر دی الحمدلله هغه ډېر ښه ایکسپیرینس وشو بیا د هغه ماحول او کم خلک چې هغه خو لکه انسان حیران شي چې دا انسانان دي که فرشتې دي ښه دومره ښه خلک دي ښه دومره سافټ سپوکن چې لکه هغه به تا ته چېرته هم داسې نه چې دا مه کوه که چېرته کې ډېر حد وکړي نو که ستا په ځای زوی ما به نه وکړی دیر از نو لکه کمانډ نشته ها روډ نه دی یا هارد ورډ روډ خو لا پرېږدو چې لکه کمانډ سوپروایزر تاسو ته دا نه وایي چې لکه دا وکړه وایي دا به ډېره ښه وي که موږ داسې وکړو د هغو الفاظ داسې وي او د هغې ژبه بدله ده که انګلیش د هغو سویډش ده خو چونکې هر یو کس له انګلیش ورځي او بیا زموږ کوم چې کوم ډپارټمنټ و هغه موسټ انټرنیشنل و نو د ټول نه زیات انټرنیشنل نو هغو کې زما چې دوی ډېر مهذبه خلک دی چې لکه موږ به یو زه به کوم ځای کوم که دوه سویډش به راغلو په خپل سویډش کې به خبره نه کوله په انګلیش به کوله چې لکه بل یو کس پوهېږي په دا خبره باندې ایون دو چې هغې سره به زما څه واسطه نه و نو سیولایزډ یو خلک دي د هغې بالکل ښه صحیح ده نو بیا لږ د سویډش خلک چې دومره زیات ښه دي د سویډش چې دومره ښه دي د سویډن خلک نو د دې باره کې راته لږ دا وایي چې د دې کلچر څنګه دی او د دې خوراکونه څنګه دي ځکه یورپ کې هسې موږ ته خو زیاتره د مسلمانانو د فوډ لږ دغې نو د دې د خوراک باره کې راته لږ وایي تاسو خبر سي د په نور ملکونو کې چې اکثر خلک لاړ شي د خوراک ورته غوښتنه مسله او په سویډش کې ټول نه خبره ده چې کله تاسو که څوک انوایټ کیم کړه نو تاسو نه باور فوډ پریفرنس تاسو کوي چې آیا تاسو حلال خورئ یا غوښه خورئ نه خورئ نو موږ ورته اکثر وایو چې ویجیټیرین او دغه بل دلته کې په هر مارکیټ کې حلال خوراک ملایږي بیف هر څه ملایږي بیا زه چې کوم ښار کې وم د هغې سره خواته یو بل ښار لکه ټوین سټي څنګه چې اسلام آباد او پنډۍ ده نو لکه پنډۍ په شانتې داسې یو ښار مال مو به ورته وي نو هلته به هر سره ایون تازه فرش دغه به ملایدو په دې مارکیټ کې فروزن ملایږي ما چې کوم سټي کې وم او په دې خواته سټي کې بس هلته کې فرش به ولا فرش ښه نو مطلب دا دی چې مسافرین تېره کړي بیا خو کوکینګ هم کړي بالکل ټول نه ګران کار دا کوم ګران کار دا کوم خره کنه چې تاسو زموږ د خود دړو خبر شي کنه چې دلته کې څنګه تاسو راشي ارسته نه کوکینګ د ما فیوریټ وی خو لکه اصل کې ګران پدې شي چې لکه څنګه چې اسی نارمل کس کې خو چې کله سره بچی شي نو بیا پته خزې ته لوګ ډیر ګران شي دا شانت چې مونږ جاب کوو بیا سره کوکینګ کوو بیا ګران شي نو دا راته چې کوکینګ هم سز د کړیو مسافر کې دا سې دي د کړیو چې کله وتا خپل سویډش فرندز یا نور فرندز به کله روټې ته انوایټ کول نو غیله به په کړیو څه به ولا په خپل چای به اې د په خپل لاس خو کابلی پلاو مې ټول نه زما سپیشلیټي و واه وخا دا غنا علاوه بریانی زما سپیشلیټي او بل کړای چې کوم د زما نو بس دا خو مین سيزونه دي بالکل ښه صحیح ده تاسو ماشومان شته دي او شکر در الحمدلله زما دو زامن دي دو لوریانې دي ښه صحیح ده نو هغې دپاره کله کله کور کې کوکینګ کوې که نه چې راغلی رښتیا به وایي ګوره سکرین دی نو د هغو دپاره پرېږدم زه خو د هغو د مور دپاره هم کوم او مخکې بالکل کوم خو لکه اوس نسبتا کم وي ځکه چې سړی ډېر زیات مصروف او بیزي وي نن هسې کله ویکینډ باندې کله چې ته کې ناست په دې ویکینډ مې ورته هم پخ کړي وو نو رښتیا راته وایه کله کله وایي چې نه مالګې دې زیاته کړې ده د نري کې غوړي زیات کړي ده که نه وایي چې وا پرفیکټ زما بچي لاړو زما ښځې ته وایي پاپا ستاسو نه هر څه ښه پخوي کېدای شي پاپا پیسې ورکړي خو لکه دا زه دا نه یم چې خپل صفت کوم او شکر د الحمدلله زما ښځه هم ډېر ښکلی کوکینګ کوي ډېر زبردست کوکینګ کوي خو چونکې هغو ته ډېر کم میلاویږي زما د لاس خوراک نه ځکه کوم چې کم وي هغه خوږ وي صحیح اکثره خلک وایي چې هغه څه چې موږ کتاب کې
نشو زده کولی یا هغه موږ نشو اډاپټ کولی هغه چې موږ ټراولینګ کوو موږ ډېره زده کړه کوو ټراولینګ نه که نه لکه تاسو موږ ته د خپل د وړوکوالي د سعودي عرب چې د سکول کومه خبره وکړه چې ډېر ښه سبق او بیا د تاسو د سویډش د خلکو کوم صفات وکړو چې یاره هغوی څومره سیولایز دي او هغوی څومره ډاون ټو ارث دي او څومره سافټ دي او څومره نرم خلک دي نو هغه موږ ته وکړي چې لکه نن تاسو ناست په پاکستان کې یې خو د هغوی تعریف کوي نو ځکه موږ وایو چې دا یوازې نه چې یو سلیبریټي چې وي یا یو سلیبریټي چې خلک فالو کوي هغه خپل ملک ریپرزینټ کوي یا خپل خلک هر انډیویژوال کس چې کوم دی هغه چې په هر ځای ته ځي هغه خپل هیواد او خپل خلک خپل قوم ریپرزینټ کوي که نه لکه اوس دا وخت چې تاسو ناست تاسو خپل خلک چې دی هغه ریپرزینټ کوي څنګه ما پروګرام شروع کړم داسې ویل چې ستاسو غوندې خلک موټیویټ کوي نور خلک چې هغوی د سبق سره هغوی د زده کړې سره مینه پیدا شي دا ټیک دی چې تاسو چې د اسوسییټ پروفیسر یې او یو ځای کې تاسو ښوونه کوئ خو د هغې سره سره تاسو پوره د پښتنو یو ډیر مثبت او ډیر پازیټیو ښه پکچر خلکو ته وړاندې کوي دا هم یو دې سره تړلی دی نو مطلب مې دا دی که موږ ټول ښه کوو ښه وایو نو هغې سره یوازې موږ نه بلکې زموږ وطن او زموږ د سیمې خلک پې ښه ښکارېږي بالکل او زموږ د پښتنو چې څنګه تاسو وایي چې لکه یو څنګه د یو ملک یا د یو قوم یو دغه وي که نه اټیچوډ چې کوي نو زمونږ د خلکو په باره کې به عمر له خلک څوک دا نشي ویلی چې کم سے کم پښتانه دروغ وایي دوکه‌باز دي دا به څوک نشي ویلی او وایي هغه هاسپټالیټي زمونږ د پښتنو چې ده که نه نو څومره به ښه چې زمونږ د پښتنو باندې چیرې لکه د کرک حوالې سره ویل کېږي چې ډېر ایجوکیټډ خلک دا غځې نه اوس هغې سره نو که زمونږ د پاکستان او خاص کر زمونږ د طبقې چې کوم زموږ پښتانه دي د هغې د ایجوکیشن دا لیول د هغې زیات شي نو موږ ټول به پې ښه ښکارو او شکر د خط طرف ته روان یو بالکل شکر او لکه څنګه چې تاسو تاڼې وګورئ تاڼه کرک دا شانتي نور سوات هم ایون زمونږ د دور دراز علاقې چې کوم دي په هغې کې چې اوس کوم ایجوکیشن روان دی بالکل سوات خو اوس ډېر کلونو کې ډېر چینج راغلی دی ډېر زبردست ډېر ډېره زیاته مننه چې تاسو پروګرام ته راغلی ما چې کومه خبره کړو هغه صحیح ثابته شوه زموږ میلمانه به راځي د هغې د ژوند د تجربو نه او د هغې د زده کړو نه موږ او تاسو زده کړه کوو یقینا چې ستاسو خبرې دومره خوږې وي هغې کې زموږ د ټول لپاره په ګپ شپ کې موږ چې ولګو نو هغه هم یو ډېر زبردست میسج موږ ته درلودو ډېره زیاته مننه ستاسو د راتګ څخه ولې چې دا وخت تاسو ډېر خلک ګوري زه غواړم چې یو میسج تاسو ولرئ خپل لیدونکو ته خپلو ځوانانو ته ډیره مننه زه خو ستاسو هم شکریه ادا کوم بیا د ستاسو د ټیم او خاص کر د هم ټي وي هم پښتو د دې ډیره مننه ادا کوم چې موږ له دا موقع راکړه او د خپل خلکو سره زمونږ یو انټریکشن شو بالکل نو اصل کې دا چې یو خو د پښتنو ته یا خپل قوم ته دا میسج ورکول غواړم چې په موږ کې ډیر ښه شیزونه شته دی خو په موږ کې څه کامیانې دي کمی دي او دا به موږ کوشش کوو چې په دغه کمه باندې مونږ لا پاسه شو او دغه مونږ پازیټیو طرف ته بوزو او دغه لپاره مسلسل د مهنت ضرورت دی چرته به وی شوډ نیور ګیو اپ چې په نظر چې کوم په شاته کیږو نو مونږ په مخ کیږو او عمر له ژوند کې خدای پاک د ورځ د قیامت پورې دا دغه ساتل چې د مخ کې تلو لار شته دی زه کوم خاب کمې وي نو مونږ به مخ او امپوسیبل په خپل یو ورډ داسې دی چې هغه وایي چې زه پاسیبل یم کنه بالکل ډیره زیاته مننه سر ثانک یو سو مچ جی ډاکټر صاحب لیدونکو امدې سره ورکوټ شاند مالم واپس را سان کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ ستړي مشو یو بیا په خیر علی په خیر پښتونخوا ته صحت روغتیا ډېر لوی نعمت دی خو څومره چې ټیکنالوژي مخکې ځي څونه چې سهولیات راځي دومره رقم رنګارنګ بیماریانې راځي هغه د جسمانی بیماریانو سره چې د نفسیاتي بیماریانې دي ډېر خلک چې دي هغه عجیبه حرکتونه کوي هغې ته خپله نه فیل کېږي نور خلکو ته هغه نارمل غوندې کینی او هغه د نفسیاتو سره تعلق لري نو نن ما سره داسې میلمه ناست دی
چې د هغې اول خو به زه هغې انټروډیوس کوم چې د هغې د نفسیاتو حوالې سره کومې زده کړې دي هغه په هغې به سره خبرې کوو. ما سره ناست دی فضل واحد جی ستړي مشي ماهر نفسیات ډېره زیاته مننه چې راغلی. مهرباني جی راوستو دپاره. او دی چې دی د لایف لاین ادارې مشر هم دی. په دې وخت تپوس کوم چې لایف لاین څه باره کې کار کوي. اول خو دا راته وایي تاسو چې وایي تاسو د کوم ځای سره تعلق دی؟ جی ډسټریکټ چارسده شبقدر سره. ها نو موږ د چارسدي یو. موږ د چارسدي یو جی. ښه صحیح ده. ښه نو سکولینګ هم د چارسدي نه شوی دی که نه شروع نه؟ ښه صحیح ده. نو لږ موږ ته خپل ایجوکیشن راته ووایي چې کالج به مو هلته نه ویلی دی، سکول هم هلته نه ویلی دی، پېښور یونیورسټي نه به تاسو مخکې سبق؟ انیشل خو چارسدې نه کلی نه سبق و، بیا ورپسې ډفرنٹ کالجز و، خو اینڈ کې چې کله سپیشلایزیشن شو نو بیا اډکشن ساینسز او اډکشن سایکالوجي د هغې سپیشلایزیشن و هغه کنگز کالج لنډن نه او منسوټا یونیورسټۍ نه په هغې باندې زما ډګري. ښه نو دا راته وایي چې ستاسو سکول ټایم کې چې هغه وخت کې خو به آی ډونټ تھنک سو چې تاسو به دا ویلي چې یاره زه به د لیونو ډاکټر جوړ کړم نفسیاتي ډاکټر. نو هغه ټایم کې څه ستاسو چې لایک څه به جوړېږم هغه وخت کله چې سکول ته بتلې؟ هغه ټایم کې خو ټو بی ویری آنیسټ بالکل داسې هیڅ نه و. زیات شوق فورسز سره او آرمي فوج هغې ته لاړم لو، خو بیا دوباره ډیویشن شو دې سایډ ته. نو انیشلی خو نه څه پلان و داسې او نه څه اراده وه. څو وروڼه خویندې تاسو؟ مونږ تک اته. ماشاءالله. ښه صحیح ده. نو کور کې نور هم څوک میډیکل طرف ته یا دغه طرف ته؟ نه جی بس صرف تاسو ښه. نو بیا دا راته وایي چې ایرفورس یا آرمي او دې څیزونو سره انټرسټ لرونکی والی ماشوم دې طرف ته انټرسټ څنګه راغی؟ ایکچولی لایف کې داسې ایونټس وشي او په داسې پیټرن سره وشي چې هغه انټرسټ هم چینج کړي، هغه رجحانات هم د انسان چینج کړي. نو سیملرلی زما لایف کې هم داسې څه ایونټس او پیټرنز رالل چې هغې ډیویشن جوړ کړ او بیا انټرسټ پیدا شو بیا سټډیز شو او بیا پروفیشن شو. صحیح. ښه دا راته وایي چې لنډن ته تاسو لاړئ دې دپاره که نه دا موږ ګورو چې اډکشن ساینس څه ته وایي؟ اډکشن ساینسز ایکچولی اډکشن یو بیماری ده چې هغې کې میجر چې د هغې ته کله مونږ اشاره کوو نو د نشې بیماری. داسې خلکه چې هغې ته د منشیاتو بیماری ولګي په څه وجه باندې، په هر څه وجه باندې چې هغې نشه شروع کړي، شراب یا چرس یا سګرټ یا نسوار. سټارټ اکثر د سګرټ نه کېږي، نسوار نه کېږي، بیا پکې خلک موو آن شي، ترقي وکړي، بیا چرسو ته پکې ووړي. چرسو نه کې چې ګریجویشن وکړي نو بیا پکې څوک شرابو سایډ ته لاړ شي، څوک پکې هیروین سایډ ته لاړ شي. نن سبا د آیس ډېر زیات عام شوي دي او دا دي دا څه ټیبلټس دي ایکسټسي پیلز دي، میتھمفیټامین. خو آیس نن سبا ډېر زیات دا یو ایمرجنټ. تاسو لندن کې ونه هلته کې دا ینګسټر چې دی ایم ډي ایم ای چې کوم دی هغه ما خیال دی چې دا ایس ټي سی هم د هغې یو فارموله ده. ایم ډي ایم ای چې کوم دی هغې کیمیکل نوم دی، ایکسټسي سټریټ نوم دی، دا یو سټریټ نیم دی. ایم ډي ایم ای د هغې فارموله ده، میتلفیډیټ میتھمفیټامین ورته وایي، هغې نه ایم ډي ایم ای. اوس دا راته تاسو د اډکشن ساینسز کې سبق ویل دی، نو دا ته چې اډکشن خو یو د نشو دی، اډکشن د چیم دی، اډکشن د انسان هم که نه وایي دا یو ډېر ښه پوینټ طرف ته تاسو اشاره وکړه. ایکچولی اډکشن چې کوم دی دا کیمیکل او نان کیمیکل دواړه، یعنی منشیات د نشې اډکشن او بیهیویورل اډکشن می او د موبایل اډکشن می، ګیمبلنګ د موبایل جواری چې خلک کوي دا یو اډکشن دی. جی سکرین اډکشن تاسو ورته اشاره وکړه، موبایل دا سوشل میډیا دا برین کې ایگزیکټلی هم په هغه ځای باندې کار کوي کوم ځای کې چې نشې کار کوي. دې ته میسولیمبک پاتوی ورته وایي، زموږ برین کې یو ډوپامین پاتوی ده، میسولیمبک پاتوی. هغه چې څومره نشې دي په دنیا کې خلک چې کوي هغه میسولیمبک پاتوی هټ کوي او سکرین هم سیم میسولیمبک پاتوی هټ کوي. نو سکرین اډکشن شو، ګیمبلنګ شو، کنزیومرزم دا شاپینګ اډکشن هم وي څه خلکو ته، هوډینګ شی نه جمع کول خو ټولو ښځو ته دی، شاپینګ اډکشن خو ټولو ته دی. خو یو خبره ده که نه یو څوک یې زموږ غوندې خپله ګټي که نه هغه اخر شروع کې خو موږ ټول داسې بیا روس موږ ته پته ولګي چې نه خو یې ستا د ټولو ښځو دی دا لږ. ایگزیکټلی ایکچولی زیاتر ښځو ته په پاکستان کې فیمیل ته زموږ چې کوم جنډر دی هغې ته د انزایټي مسلې ډېرې زیاتې دي.
نو دغه رنګ چې کوم بیهیویر یې کنه کنزیومریزم شو یا شاپینګ شو دا وقتی طور باندې ډیر ریلیف ورکی هغه تا ایگزیکټلی دا ما خپل ټرای کړی ډیپریشن د پاره آی ټرای چې کله زه ډیپریس وم او زه شاپینګ مال ته لاړم نو زما غ 3-4 غنټې دومره خې تیر چې زما موډ ورسره خشي ایگزیکټلی نو دا د دې هغه ټمپرری ریلیف ته دا داسې د لکه څوک یو ګلاس شراب وسکي نو ټمپرری طور باندې دا هغه انزایټي او پین کیلر خوري چې هغه درد آرام شي نو دا کنزیومریزم شو دغه رنګ ګیمبلینګ دی دغه رنګ نور بیهیویرل اډکشن ایون تاسو ته یو عجیب خبره وراخکار شي ورکاهولیزم د کارم اډکشن کی دي شي ها یس دا سه ډیر خلک دی په دنیا کې چې غي زندگی د کار د لاسه د کار کولو د لاسه ته وی لکوس if somebody starts spending 18 hours فرض که څوک په دفتر کې 38 غنټې کار کوي نو خوب خراب خوراک خراب فیملی ته نه پاتې سوشل پرابلمز سوشل لایف پاتې دي نو هر یو کار چې هغه د یو خاص مقدار نه بهر شي او زمونږ سره مایند هر ټایم هغه کې انختی وي نو هغه بیا اډکشن کې راځي نو اډکشن کې کیمیکل اډکشنز هم دي او نان کیمیکل اډکشنز هم دا خو ډیر ځات منځ تاسو راغلی دا خو دومره زبردست ټاپک تاسو وی سو راتلونکي پروګرامونو کې به ډاکټر سي په دې اډکشنز باندې خاص کر دا چې کومه د کیمیکل اډکشن خبرو کوي چې زمونږ ډیر د یونیورسيټي د کالجز ځوانان چې کوم دی په دې باندې اختري زمونږ ډیر خلک په دې نشو باندې اختري او زه خو حیران یم چې ډیر اسانه سره دا سيزونه بلکې ډیر دا اوس آی نو دا خو ډیر کیفیز کې ملاويږي دا قیلون چې د شیشه یادوم کنه لکه دام د زموږ ډیر ځوانان جنکه لکه چې کوم دی اغه تم اډیکټډ دي کنه التلاټ شي واغه د سیګریټو نه زیات نقصان دیږي خو دې خبر ته وزیر اعظم روان د دغه ټاپک دی تاسو چې کله دا ټاپک ځان لپاره سلیکټ کو تاسو لندن ته تلین او تاسو څه دا کور کیونه ویلې چې یاره نو ته اوس د لیونو ډاکټر ولې جوړېږي ځکه زمونږ سیمپل دغه دا چې مونږ خو سایکالوجي ته دغه خو مونږ نه ځو که مونږ ته څونه مینټلي پرابلم ځکه مونږ دا وایي چې ته خو دا خلک چې لیوني بالکل ایکچولی سټیګما ورته مونږ یو سټیګما ور سره دومره غټه اٹیچ تا چې منټل هیلث مسلې تقریبا په هر کور کې موجود دي د سټیټسټک مطابق هر یو کور کې کله نشي مسلنی نو د انزایټي بوي د بیچینه بوي د ډیپریشن بوي سناسه مسله موجود وي خو مونږ چرم د هغې دپاره ډاکټرانو طرف ته نه ځو ځکه چې یو بدنامۍ د خلکه وسوي چې دا خو لیونی شو یا د لیونیو ډاکټر ته روان دی نو دا سټیګما چې کوم دا یو لوی رکاوټ دی د علاج په لاره کې بل دویم چې چاته پته ولګي چې سایکالوجیسټ نو هغه به لومبې تپوس کوي ما ته دا وایي چې زه څه سوچ کوم زما ذهن کې څه دي زه سوچ نو دا دوه خبرې ستاسو خبره ټیک ده بالکل نو دا سټیګما لري کول دی اکچولی ځکه چې منټل هیلث ډیر زیات امپورټنٹ دی څنګه چې فزیکل هیلث امپورټنٹ دی دغه ماشومان منټل هیلث چې کوم دی نو هغه ډسټرب کیدی شي کوم چې سکول ګوینګ ماشومان کور کې ګوره دا یو کنټیجیس مسله ده یعنی کور کې چې کله د غټو کسانو ذهني صحت ټیک نه وي نو اتوماتیکلی دا غي ټول په ماشومان باندې راځي که فرض کا د دې مثال دا سې چې څوک افیس نه ډیر خراب موډ کې کور ته واپس لاړ شي نو ماشومان پټیږي بیا خو دې خو منډه ویل شي وی پلارم راغې د کارا او موډ ټیک نه دی اخوا شي چې ولې اوسه نو دا د ټولو بیمارو جړلا شاته دغه موډ دی لکه ګوره ډرګز خلک ولې کوي د موډ چینج کولو لپاره شاپینګ څنګه لکه زیات تر نه لکه خو څه خلک دې لپاره کوي چې موډ چینج شي ورسره انزایټي کم شي نو کلم چې مونږ د موډ د پاره پس بل څه شیز باندې ریلای کوو نو دا پرابلم جوړي ښه صحیح ده صحیح ښه دا ته وایي چې تاسو الته په دغه کې چې سبق ویل په لندن کې او د دې په سبق کې دا څه تجربه چې هغه تاسو الته کې درلودو د خلکو سره دغه چې د وې دی ټیچ کنه نو هغه څومره چینج دي څومره خدي چې هغه په کار دي زمونږ خلک زیات چینج دي دا غي وجه دا چې اوسه پورې زمونږ په معاشره کې د مسلو ته د منشیاتو یا د اډکشن یا د نشي مسلو ته د بیماری په نظر ورته مونږ سم نه ګورو مونږه اوسم دیتا د یو کردار خرابې په تور باندې ګورو مونږه دیتا په دې نظر ګورو چې دی سره احساس نشته دی کې د ذمہواری احساس نشته پروا نشته او بیا ډیر خلک ذمہواری چې کم کس شراب کې ډیر نشي کې دل وادو کنه دی بټیک شي دا غریلو ټوټکی دی کنه دا په دې وجه دی اگین ځکه چې مونږ ډاکټرانو ته ځو نو کلم چې زموږ په کور کې داسې څه مسله راشي نو بیا د خپل ذهن مطابق د حل کولو کوشش کوو نو سو کوئی واده ولو کې ټیک بشي سو کوئی بار ملک ته ولګي ټیک بشي سو کوئی دم درود جادو
ستاویزونه ولو کې ټیک بشي سو کوئی کاروبار ورته کولو کې ټیک بشي نو چونکی مونږ ډاکټر ته یا پروفیشنل هیلپ سیکو نو بیا خپل ټوټکې په ازماو تاسو چې الته کې بیا یو کې چې کم خلک دی هغه بیا د سیریسلی په دې باندې کار کوي سیریسلی دا غي وجه دا چلته اویرنس شته زمونږ دلته کې اویرنس نشته په دې ټاپکس باندې مونږ خبرې نه کوو کور کې په دې ټاپکس چرم خبرې نه کیږي په معاشره کې سوشل ګیدرینګز کې په دې ټاپکس خبرې نه کیږي نو چې په یو ټاپک ته خبرې نه کیږي دا غي علاج بسنګ کیږي دا غي علاج بسنګ کیږي نو چونکې دلته اویرنس نشته نو د دې لپاره دا غي میډیکل سولوشنز ته مونږ توجه نشته مونږ یو مړه نشي کوي کور بند کا وې تړه جیل ته ولېګا بهر ولېګا دا سیده چې لکه د چا د شوګر بیماری شو ته بهر ولېګا ټیک بشي یا واده ورته کنه شوګر به ټیک شي د بیماری علاج وی بیماری د ټوټکو سره نه ټیک کیږي نو اویرنس مین مسله دا چې اویرنس کمې دي نه زموږ په سلیبس کې دا شی نه شامل دي نه سکول کالج یونیورسيټي کې په دې خبره کیږي نه په بیٹک کې او په محفلونو کې په دې باندې خبره کیږي ایون چې په کوم کورونو کې دا مسلې وي اغیم په نه کوي پردې په چي اغیم چاته دا حل نه وي چې زموږ کور کې دا مسله دا یا زما زوی زما رور زما خاوند د مسله کې گرفتار دی اغي په الټا پر دی چې که سکور تراشي وي جی بیګه د شپې ډیوټي کړي وځه کو ده کړي نشي افیس تنزي ټلیفون کې ویننه طبيعت ډیر خراب دي نشي راتله نو خبره پنه کیږي دا یو سټیګما دا یو شرم والا کار دی د فیملیز د پاره او په ټول خلک په بس پردې چي صحیح د دې د کوم کیمیکل غدي نشي دي کنه یا اډکشن دی سوري نو دا د دې الته کې څنګه علاج کیږي دلته کې خو ما ځینی پروګرامونو د پاره ځینی خلک چې راغلي نو هغه دا وی چې هغه د هیروین چې کوم خلک نو هغه ما خیال چې هغه سزا وته لري ته ساتي دا کوي الته د علاج طریقه څه ده الته کې چې کوم خلک اډکټډ دي ستا یا مثلا سیګریټ وته دي یا الکوهول دي یا نور څه دي نو د هغه خو بتا سوال ته کې تلی وی خامخا چې د هغه علاج څنګه کوي د تاسو چې ورته اشاره وکړه د ته هارم ریډکشن وي هارم ریډکشن دی چې الته کم خلکا په اډکشن کې مبتلا دي او نشي پریخوي نو هغه ته یو لیس هارملیس ډرګ ورکي یعنی کې چې کم هیروین والدي هغه ته میتھاډون ورکي دا میتھاډون کلینیک سی الته غیزي او هغه ته هغه مقدار کې میتھاډون ورکي چې ورډوزم نشي او هغه د وډرالز نم بچي چونکه نشه کول والا تا چې کله نشه نه ملاويږي نو هغه ډیفرنٹ جسمانی تکلیفونه نه تیریږي دردونه پر راځي خوب ورته بیان ورزي بېچینه کی وی ډېر سخت تکلیف کی وی نو هغه چې کومه دوايانې هغه ورکي هغه لیس هارمفولي او یو خاص مقدار کی وی نو دیتا هارم ریډکشن میتھډالوجیز وي تاسو چې ورته کوم وي خو دغه سره سره پیرالل چې کوم دی هغه پراپر ریزیډنشل ټریټمنټ هل تمشتا خو هغه ډیپند کوي د کلاینټ پورې چې هغه هارم ریډکشن چوز کوي یا هغه ریزیډنشل فیسیلیټي ته ځي بل منټل هیلث ایکټ ته فور ایگزامپل یو کې خبرو کو 1983 منټل هیلث ایکټ ته الته که سو خپل بیا علاج نه کوي نو ګورنمنت سره دا اختیار دی چې هغه په زبردستۍ د هغې کور نه هغه کس روچت کی او هسپتال ته شفټ کی کا هغه په دغه صورت کې چې کله هغه د ځان دپاره یا د معاشرې دپاره خطره جوړیږي لکه د ډرګس په وجه څوک ډېر وایلنټ شي په ځان نه پوهېږي یا بیا ډرګس کولو نه بعد ډرایوینګز کوي یا بیا کور والا ته شکایت یا ته محلې والا تنګ وي نو هغې ته بیا حکومت دا بندوبست کړی دی چې د هغې هسپتالونو کې اډمیټ کړي او علاج ورته کوي د هغې ماهر نفسیات چې کوم دي دلته خو اکثره چې موږ لاړ شو نو ډاکټر د خوب ګولۍ ورکوي که نه یا داسې ټابلیټس ورکوي چې یا مریض ورسره بس نه ویښي نه ودوي که نه نو هلته هم دا شته دی دا کومو خلکو دا ډېر غلط پریکټس دی ایکچولي د خوب ګولۍ یا څومره چې سلیپینګ پیلز دي ټرنکولایزرز دي دا اډکټیو ان نیچر دي لکه که تاسو ماته یو انزایټي مسله کې راشئ نو اسان کار ځان خلاصولو دا یو بیسټ طریقه ده چې زه تاسو ته سلیپینګ پیل درکم خو سلیپینګ پیل سٹارټ کې به یو میاشت نیمه کار کوي بیا به هغه یو ټابلیټ کار نه کوي بیا به دوه کوي بیا به درې کوي بیا به څلور کوي نو بیا هغه مسله حل کولو په ځای هغه مسله نوره زیاته کړي دا داسې ده لکه نن سبا چې دا میاندې بچو نه ځان خلاصولو لپاره موبایل ورکوي دا والا کارټون ورته ولګوي نو هغې هم دا ایکچولي سلیپینګ پیل ورکوي لګیا دی ماشوم ته که نه چې مور ترې وزګار هغه خپله ډرامه وګوري یا خپل کار وکړي یا خپله ډرامه نو وقتي ځان خلاصولو دپاره دا یو ښه حل دی چې بس موبایل والا ورکه خو د هغې بیا دور رس اثرات دي که نه هغه ته سکرین اډکشن دی کو هغه بیا موبایل نه بغیر
سترګو نظر دې مو سره خرابېږي نظر اوس لیټسټ ریسرچ وی چې ADHD لایک سمټمز ADHD یو بیماری ده اټینشن ډیفیسټ هایپر اکټیو ډیس آرډر دا هغه ماشومان چې د هغې د توجه سپین ډیر کم وي سولور کې هغه 2 منټه کې ته بور شي کتاب نه او هر ټایم هایپر اکټیو وي کینی نه په یو ځای منډې تړلې شور شرابه دا یو بیماری ده لکه دا اوس دا راته وایي چې لکه تاسو چې لکه یو د دوایانو سره یا د سلیپینګ پیلز ورکول چې کنه دا د دې علاج نه دی ایگزیکټلی صحیح ده نو د دې علاج د دې د پراپر کاونسلینګ لایف سټایل کې چینج راوستل په سوچ کې چینج راوستل ډېر زموږ ژوندۍ کې 80% مسلې زموږ د سوچ پیداوار دی چې موږ لایف ته او هغه مسلو ته یو خاص انګل نو زاویې نه ګورو کله چې هغه زاویه بدل شي د کوګنیټیو ریسټرکچرینګ وي کله چې موږ د کتو زاویه بدل شي د سوچ زاویه بدل شي نو هغه مسلې اتوماتیکلی زموږ په قابو کې راشي صحیح اوس لایف لاین طرف ته راځم دا سدي اورګنایزیشن د څه لپاره کار کوي لایف لاین ایکچولی د یو ریهابیلیټیشن سنټر دی د هر قسم اډکشن بیماری د لپاره او سایکایټریک ډیس آرډرز د لپاره اډکشن کې راځي څومره چې نشي دي شراب چرس آیس هیروین د دې ټولو نشو علاج پکې کیږي او سایکایټریک ډیس آرډرز د چا ډیپریشن وي وهم وي وسوسې ورله راځي د خوب مسلې وي د غصې مسلې وي داسې ډېر مسلې دي عام زبان کې ما تاسو ته وویل نو د هغې علاج کیږي هلته ریزیډنشل ټریټمنټ فیسیلیټي ده زموږ هسپتال دی 60-70 بیډ دی او هلته کې په بنیګالا کې په مین روډ دی او داسې دا خو اډکشن دی لکه موږ وویل کنه یو اډکشن دا هم دی چې یو څوک د چا د یو لکه د چا سره د خبرو عادت وي I mean لایک د دوست هم کېدی شي که نه ځینې دوستان هغه د 14-15 کالو فرینډز وي د 16 کالو فرینډز وي که نه هغه دوستي عادت وي د هغې که نه یا هغې کې یو چې دی هغه وفات شي یا د هغې هغه تعلق ختم شي یا یو هلک په چا باندې مین دی او هغې سره هر وخت په فوس خو فون دی واتساپ ته نو فری دی کال نو هر وخت په فون لګیا دی نو هغه اډکشن هم دی نو دا قسمه خلک هم تاسو له راځي دې ته زموږ ټیکنیکل زبان کې ورته کو ډیپنډنسي وي کو ډیپنډنسي یعنی په بل کس باندې ډیپنډنټ کېدل کنه څنګه چې خلک په ډرګز باندې ډیپنډنټ نو څه خلک په خلکو باندې ډیپنډنټ کم کارونه یا څه چې هغه ځان ته نشي ورکول نو هغه بیا د بل نه غواړي اوکې نو دا یو امپټینس فیل کوي ځکه چې دنه امپټینس ته خلا او خالیپن دنه دی او داغي کوشش کوي د نورو خلکو په ذریعہ داغي د ډکولو اوکې د دې مثال داسې دی لکه تاسو ګلاس هم خالی وي او زمام ګلاس خالی دی او زه تاسو ته در روان شم په دې امید سره چې زما ګلاس به تاسو ډک کړي او تاسو ما طرف ته را روان شئ چې زما ګلاس به دې ډک کړي د یو نه ډکېږي ځکه دواړه خالی ګلاسونه واله دي نو دوه خالی خلک یو بل نشي فیل کولی نو دا یو پرسنل داسې خلک هم راځي تاسو له د بالکل راځي کو ډیپنډنسي کو ډیپنډنسي ټول نه زیاته په میاندو کې وي په موریانو کې ټول نه زیاته کو ډیپنډنسي وي د هغې خپلو بچو سره 24 غنټې ذهن دومره انختی وي چې خپل صحت خراب وي خپله کانه پینا ته نه پاتې وي خپل خوب ته نه پاتې د ځان خیال نه ساتي अब स्कूल ته تللی دا بدل ته په سوچونو کې چې څنګه چل وي کلاس کې دانی کړي په آرام راشي روډ صحیح کراس کړي وي کبه نی کراس کړي دانی نو کو ډیپنډنسي خیال او کیر بیل شي دی کو ډیپنډنسي بیل شي دی او په دې منځ کې یو لاین دی صحیح نو بیا دلته خلک راځي او کوم قسمه خلک تاسو بیا الته کې ځان سره ایساروي علاج لپاره او کوم خلک د چې هغه ډیلی راشي بیا هغه سیشنز لپاره راځي بالکل د چا چې کمپلیټلی د بیماری د وجې فنکشنالټي ختم شوي هغه په لایف کې فنکشن کولی نشي اوس لکه فرض که د نشې عادي افراد چې هغې د نشې نه بغیر یو ګنټه نشي تیرولی نو هغه کاونسلینګ سره نه ټیکېږي هغې بیا موږ اډمیټ کو اول هغه ډیټاکس شي د نشې نه د هغې چې کوم وجود دی د هغې فنکشن دی هغه د نشې نه بغیر نارمل شي د هغې مکمل تربیت کیږي هلته ټریننګ کیږي او صرف دا هغه کس ټریننګ نه کیږي یا تربیت کم چې موږ داخل کړي د هغې کور والا موږ راغواړو د هغې هم ټریننګ کیږي چې کور کې به تاسو اوس ماحول څنګه چینج کوئ څنګه بیهیو کوئ څنګه بیهیو کوئ څنګه به هینډل کوئ کله چې دې ځای نه بهر راشي نو دلته چې ولا موږ کوم عادتونه ډیولپ کړو یا کوم انوایرمنټ کې پاتې شي چې سیم انوایرمنټ او عادتونه په کور کې هم درته ملو شي
ډیر ښه. نو لایف لاین چې کوم دی نو دې ته ستاسو پیج یا ستاسو ویب سایټ چې خلک هلته راشي تاسو سره بالکل رابطه زموږ په وکړي فیسبوک باندې پیج هم دی، ویب سایټ هم دی، په سوشل میډیا باندې زموږ پریزنس دی او په مین روډ بنیګالا باندې. نو فیمیل میل دواړو لپاره علاج هلته کیږي؟ بالکل جی، میل فیمیل دواړو لپاره دی. زموږ پوره ټیم دی پکې، سایکایټریسټ، سایکالوجسټ، ډاکټران دا ټول پکې کار کوي. پرو د پیرامیډیکل سټاف، سکیورټي، ایڈمنسټریشن مکمل بندوبست دی. هغه څه کمرې چې هغه بالکل لکه زما غونې لیونی هغه بیا تاسو په زنځیرونو تړئ داسې پکې کمره شته داسې هم پکې جوړ کړی؟ نه دغه نوبت نه راځي. اکچولی زموږ چې کوم ټریټمنټ میتھډالوجي دا لیټیسټ ایڈوانس میډیسن دی، ایڈوانس ټریټمنټ دی، نو ډیر ښه هلته ډیر بحال وي. ډیر تھینک یو سو مچ تاسو راغلی فضل واحد. د ښې خبرې تاسو سره وشي ان شاء الله فیوچر کې غواړو چې دا کم ټاپک تاسو ویل ډیر امپورټنت دی په دې باندې پر لپسې سم پروګرامز باید موږ صحیح ده. تھینک یو ډیر زیاته مننه لیدونکو. هم دې سره ورکوټ شاندمالو د مینورو سره اسانه کیږي. په خیر پښتونخوا سره اوسئ. ستړي مه شئ، یو وارې بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته. نننی پروګرام تاسو کو تولیدونکو او موږ په دې ټاپک باندې هم خبرو کې سرمن حوالې سره چې سربات کم دی هغه حوالې سره موږ ډاکټر سره هم خبرې وکړلې. بیا پروفیسر ډاکټر صاحب چې راغلی و هغوی سره موږ خبرې وکړې. د هغوی د ژوند څومره ښایسته تجربې هم چې انسان د پوهه خلکو با تجربه خلکو خبرې هغې سره وکړي نو د هغې خبرو کې همیشه څه نه څه میسج وي، څه داسې د هغې تجربې وي چې هغې نه موږ زده کړو. هغه د ایجوکیشن په حواله د هغې سره وي او یا هم د هغه د هغې چې کوم د سویډن د خلکو د سویډش د خلکو د اخلاق او د هغې د نرمۍ حوالې سره چې څونه هغه ښه سافټ خلک دي که نه. نو بیا د هغې نه علاوه چې دی نو موږ فضل واحد صاحب چې دی ډاکټر صاحب ډاکټر نفسیات چې کوم دی هغې سره موږ خبرې وکړې چې هغه د 400 نه څنګه لاړه کنګز کالج لندن هلته نه سبق ویلو واپس دلته کې راغو لایف لاین کې هغې څنګه کار کوي. نو غوره خلک هغه دي چې هغې کله ژوند مخې ته وړي او هغې سم کوي نو هغه د خپل ځان دپاره خو هغه کار کوي خو د هغې د دې کړنو د کار د وجې نه نورو خلکو ته په سوسایټۍ کې په ټولنه کې څومره زیاته فایدې دا نه بیا ډېره زیاته خبرې هغه ویل کېږي که نه پښتو کې وایي هم خورما هم ثواب. یعنی هم انسان خپل چې کوم فیلډ دی هغې کې مخکې یو ځان دپاره یو حلال رزق پیدا کوي کار کوي خو د هغې سره سره چې دی د هغه کار چې دی هغه نورو خلکو ته څومره فایده ورسوي. نو زموږ دې فایدهمند په خیر پښتونخوا اپیسوډ ټایم هم دلته کې ختمیږي. لیدونکو زموږ واتساپ نمبر تاسو ته ښکارېږي، تاسو موږ ته میسج کولی شئ، موږ ته ایمیل رالیږلی شئ. زموږ کوم سوشل میډیا هینډلز دي هغې باندې تاسو موږ فالو کولی شئ، که هغه فیسبوک دی، انسټاګرام دی او که ټویټر دی، زموږ ویب سایټ او زموږ چې کوم یوټیوب چینل دی د هم پښتو باندې هغه تاسو سبسکرایب کولی شئ. نو اوس غواړم تاسو نه اجازه انشاءالله بل پروګرام کې بیا راځم او که خیر بیا موږ تاسو غپ شپ لګوو انشاءالله. تر هغې پورې په لوی الله سپارم. خپل ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.